کبیر خان دا راته ووایه د الیکشن 2024 چې کوم شو پرون شو نتایج رالو په پی کې 27 باندې تاسو کامیاب شي او داسې په بونیر کې اورال په پی کې 25 او 26 باندې د تحریک انصاف کامیاب شوی دي څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني عمران بونیری صاحب. د ټول نړۍ خو زه د الله تعالی شکریا ادا کوم چې دوره شاندار کامیابی په ټول ملک کې په ټولي صوبه کې او بیا خصوصا زموږ په بونیر کې پاکستان تحریک انصاف ټول امیدواران په باری اکثریت سره کامیاب شوي دي. خو په خصوصي توګه زه دلته په پی کې 27 کې زمونږ د ټولو خلکو کوم چې د اعتماد اظهار کړی دی په موږ باندې ما ناچیز باندې، نو ما سره الفاظ نشته چې څنګه شکریا ادا کړم د ټول قوم او بیا خاص کر د عوامي نیشنل پارټۍ حقیقي زما مشران چې کوم دي چې زما د حمایت اعلان کړو، دلته د قومي وطن پارټۍ مشرانو مرګرو چې کوم د حمایت اعلان کړو، د پارټۍ ټول عہدیداران ورکران ISF یوت وینګ بلکې د پورا د دواړو تحصیلونو تحصیل خودخیل او د تحصیل مندن د بچي ما سره الفاظ نشته چې په کومو الفاظو کې د دې شکریا ادا کوم او الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی همت راکړي، حوصله راکړي او په صحیح معنو کې مونږ د دې حلقې بلکې د قوم خدمت وکړی شو. نو زه ډېر زیات د الله تعالی او د دې ځای د بچي شکر گزار یم. کبیر خان دا راته ووایه تقریبا په 12,000 لیډ باندې تاسو مخالف امیدوار د عوامي نیشنل پارټۍ سردار حسین بابک له شکست ورکړلی، کوم چې 3 پیرې هیټریک کړی و، نو څه ګورې دوره توقع وه؟ یاره جی بالکل ما خو چې څو رکعتو خلک ولاړو ډېر په ایماندارۍ سره او خلکو غوښتو چې دلته یو چینج راشي ځکه چې دا یو جمهوري معاشره ده، 3 ځله مسلسل کامیابي بیا دلته پروګرس هغه نو او نن یقینا په دې حلقه کې د دروغو د سیاست، د منافقت د سیاست، د بېمانۍ د سیاست او د غرور او تکبر د سیاست دا د خلکو په دې ځمکو ورمنډو ختم کړو او ان شاء الله تعالی د حلقه کې د یو نوي دور آغاز کې ډېرې زیاتې مسلې دي. دا حلقه په خصوصي توګه باندې په ټول بونیر کې په ټول کیپي کې وروستو پاتې کوشش په زمونږ دی او د دې مشرانو رهنمایي بالو ان شاء الله تعالی چې دا مخ په وړاندې لاړ شي. کبیر خان دا راته ووایه په صوبه کې تقریبا د پاکستان تحریک انصاف سیټونه ډیر دي، نو حکومت پم جوړیږي، نو څه ګورې منسټري توقع مشته چې منسټري راوړی د دې خلکې دا نش نیمګړی ختم کړي؟ یره جی دا چلې تاسو خو بیګا وکړو چې خان صاحب باندې په پوره ملک کې آزاد چې کم دینو ان ای کوم زموږ روان دي او په کې پی کوم تقریبا کلین سویپ شوی دی. بیګا د چیرمن بیرسټر گور خان بیان راغلی دی په دې حواله سره زمونږ منزل چې کم دینو دا منسټري یا بل څه عہده نه ده، زمونږ اصلي مقصد چې کم دینو د حلقې د ولس خدمت ته او هغه ان شاء الله تعالی په بھرپور انداز کې کوو او منوان چې څنګه د پوره قوم په عمران خان باندې اعتماد اظهار کړی دی که سبا یا نن ماته پارټي ووایي چې ریزاین، نو زه به یو منټ هم صبر نه کوم چې په هغې کې خپل ریزګنیشن وکړم.